مسلمانه یو خبره درله وکړم تم خفه کېږه ما و تا یم کو خو ما و تا ته خپله ګستاخي ښکاري نه او د امریکې والا راته ښکاري ته به وایې چې زه خو یې نه کوم نو واوره زه یې درته ویم چې ما و تا یې کو ته چې کور جوړ کړې بره پې ولیکې هذا من فضل ربي دا په ما باندې د الله فضل دی پیمان یې وایه کالونه ستا تېر شي ستا د دې کور ټیل چې په دویم چت او په دریم چت دی لګولی پیمان یې وایه ته صفا کې دا بې حرمتي نه ده ستا تصویر چې ستا دننه په بیټک کې پروت دی او خپل تصویر د واده دی لګولی دی پیمان یې وایه هره میاشت پې کپړه نه وې خپل تصویر دې دننه لګولی د الله د لوی کلام الفاظ دې راوړي دي بهر دې لګولی دي پیمان یې وایه دا ګردې دا د ویړۍ ګردې دا ګندګي دا پې پرېوځي پیمان یې دا ګستاخي نه ده ګستاخي صرف دغه ښکاري نعوذ بالله من ذلک الله دې ونه کړي چې د الله قلم څوک وغورځوي دا ناظم صاحب وایي چې او دا په روډونو باندې رشته چې دا واړه واړه شیونه یې جوړ کړي دي قرآن به پرې لیکلی وي غپې کړی او خدای راستی کالونه پې تېر شي صفا کېږي چې ته دومره ته د قرآن وایي چې زه د قرآن وږی یم نو چې تا کله قرآن ولیکه په دې چونګي کې هم لګولی دی یو د چونګي کې هم یو جوړ کړی او په دې ځای باندې هلکه په شیشه کې خو بیا بند کړه که نه چې ګرده پرېوځي په شیشه پرېوځي که نه دا قرآن دې دپاره نه و چې ته یې راواله هغه ځای کې ولیکه عجیبه څه دی قرآن یې ولیکلی څه ټایم یې په صدر کې لیکلی و آیت القرسي پې لیکلی و داسې یې ښودی و او کالونه پې تېرېده که باران به وشو صفا به شو کنې نور پې صفایي نشته دا ګستاخي نه ده د دې قرآن مونږ قرآن دې ته هغه کړی دی چې بس ویې لیکو چې بهر لیدلی شي چې خلق یې قرآن ایتونه یې لیکلي والله د دې زه یوازې مخالف نه یم په عربو کې وګرځه داسې بنګلې به ووینې چېرته به دا آیات یا ماشاءالله به نه یې لیکلی چې د الله نوم مبارک یې په خپل ګیټ راویزان کړی کپړه به چیرې چیرې شي وبه شلېږي دغه ماشاءالله به ویزان دي داسې نه ده هلکه چې د الله کلام او د الله نوم چې ته راوړې په داسې بیټک کې په پریم کې بند که چې ستا د پیسو نه او ستا د سونې نه زیات حفاظت وي کافر چې دا ګستاخي وکړي سړکونه بند دی او کته وکړي بندېږي نه په جلسو کې چې وګورئ چې قرآن ایتونه یې په دې جنډو لیکلي او له غټ بینر به جوړ کړي د سټیټ لاندې به ویزان کړي بره به دا نوم پې ګرځو او لاندې به د الله کلام پې لیکلی او دا آیتونه دا د ویشتمې سپارې ټکی دا به یې لیکلی لکه کم وجاړو مسلمانه دا ټولې ګستاخیانې دي خو مونږ ته خپله ګستاخي ښکاري نه د پردو راته ښکاري